بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې عرض مو ویلی و بحث یعنی دې مکتبه کې به مونږ بحث څنګه کوو. نو دوه قسمه بحث کیږي، یو صرفي دی او بل بحث د رواتو دی. صرفي کې به څنګه وي، دلته په څه کې بحث کوئ. نو تاسو ته دلته عنوانات درکړي دي. ټول نصوصو کې مطلب دا دی چې دا ټول به کتلی شي، یا صرف قرآن کریم آیاتونه، یا قراءات، یا د سورتونو نومونو کې، یا د راویانو نومونو کې چې دغه کې راغلي عباراتو کې، یا اشعار، یا غریب لفظونه مشکل، یا اعلام معروف روات چې کوم وي. ټیک شو. نو تاسو به دلته کل النصوص کې نو به چې کوم ځای کې وي نو دی به یې راخلي. بل دې ځای کې مطابق یعنی دې ځای کې چې کوم کلمات د بحث ورکم نو دا دلته چې راخلي د هغه کلماتو موافق به راخلي. ټیک شو. یا د دې کلمې یو جز به راخلي یا ټوکړې به راخلي، میزان صرفي چې ورته وایي. صحیح شو. یا لواصق به لکه علم دی نو العلم شو، یعلمون شو. نو داسې دي حروف ورسره مخکې وروستو شامل شوي دي. دې ځای کې کلمات متتالیه یعنی من کذب علی متعمدا مثلا حدیث دی نو دا به یو دقه شی راخلي، دا چې کوم ترتیب دی. او که متباعده شي نو بیا به یو ځای کې نه وي، ترتیب به دغه یو بل پسې، لکه من کذب او متعمدا، من کذب علی متعمدا. مثلا زه ورکم کذب او متعمدا، نو دی چې لټی نو اول عبارت کې به اول کذبه موجود وي او متعمدا به وروسته موجود وي. دې ته څه وایي؟ مرتبه وایي. او بل مبعثره دي، یعنی چې کذبه کوم ځای میلاو شو او متعمدا کوم ځای میلاو شو، مقالهم کوم ځای میلاو شو، دا ترتیب به په مبعثرو کې. صحیح ده. نو زه متتالیه لټومه، دلته لفظ ورکومه مثلا کذب علی متعمدا، متعمدا. دا خو دلته ما د بحث کې ورکو. بحث څو فیصده لټی، ته څه وایې چې څونه موافقت راشي نو بس څه هم صحیح دی، 50 چې هغه ستا پورې دی چې ته څونه ورکوې. ټیک ده. دی به هغه موافقت تاله لټی. نو زه 100% ورکوم بحث عن نسبه. دلته به ته کتابونه سلیکټ کړي چې کوم کتابونو کې ته دا سرچ کړي. نو د کتابونو ترتیب یې داسې کړی دی چې نوعه د کتاب یې تقسیم کړي، لکه صحاح او مسانید او معاجم وغیره. نو په دې انواعو کې ته چې کوم هم سلیکټ کړي، کوم کتابونه دي پکې، نو دی به هغه راخلي. لکه دا کتابونه دي دا راخلي، لکه مخکې مونږ د دې لږ وضاحت کړی. صحیح ده. دویم د کتاب نوم لټول. مثلا زه دلته صحیح بخاري لټوم، صحیح البخاري، نو صحیح بخاري راغی دا. ټیک شو. دغسې د مصنف نوم مثلا زه البخاري صرف ورکوم، نو بخاري مې چې ورکو نو د هغه چې څومره کتابونه دي 6 کتابه دي دلته راخیستي دي. طبقه د مصنف، طبقات دیو داسې کړي دي چې په دې کې قرون تقسیم کړي دي، چونکې دې کې 500 هجري پورې کتابونه او د هغې نه بیا وروسته صرف د حافظ ابن حجر یو کتاب نیم دی، یعنی 15 نه مصادر نه دي اړولي. نو نصف اول د قرن ثاني، دغسې نصف ثاني د قرن ثاني، 2 طبقې شوې. بیا د قرن ثالث 2 طبقې شوې، اول او ثاني. 2 طبقې د قرن رابع شوې، 6 شو. اومه طبقه د قرن خامس الی نهایت عصر التدوین. نو په دې کې هم تاسو چې دی طبقاتو په اعتبار سره لټولی شئ. مثلا زه نصف اول د قرن ثالث وګورم، نصف اول د قرن ثالث وګورم، نو په نصف اول د قرن ثالث کې چې کوم علما یې به راوالي. ټیک ده. امام بخاري که ګورم نو هغه به نصف ثاني د قرن ثالث کې به وي، ولې 56 کې دی. دلته چې تاسو ګورئ نو به تاسو ته میلاوي شي. ټیک ده. ښه.
بل د وفات په اعتبار سره چې دلته ته سنې وفات ورکړي نو د مجاهد نه ابتدا کړې ده او سنې وفات انتها 852 په حافظ باندې ختمه شوې ده، حافظ ابن حجر رحمه الله باندې. یعنی حافظ ابن حجر دی پکې، دې نه مخکې ابن عبدالبر دی او خطیب بغدادي دی چې د دې کتابونه دي پکې، او بیهقي دی لکه دا د هغه کتابونه دي. داسې بره لاړ شي نور چې کوم ابن حزم اندلسي دی یا نور چې څوک دی قزعي دی. نو سنې وفات مثلا زه 256 ورکوم، 256 مې ورکو، 256 کې امام بخاري دی. سنې وفات په اعتبار سره تاسو سلیکټ کولی شي. بیا دلته انواع الحدیث دي، قدسی، مرفوع، موقوف، اثر مختون، جميع الانواع. نوع السنه قولی، فعلی، تقریری، شمائل و صفات. نو دا به هم جميع انواع کوي. دې ځای پورې به دا به تم کوي، پوره به شي. حفظ مجال نو مخکې مونږ مجال محفوظ کړو، نو هغه مجال تاسو دلته هم سره محفوظ کولی شئ او بیا هغه مجال دلته هم تحمیل واپس راوستی شي. ما تم کو او زه اوس بحث کوم چې بحث پکې راشي. کذب علی متعمدا دی به یې ولټئ صحیح بخاري کې دغه الفاظ دي خو سري من کذب علی متعمدا دا راغلل. نتایج څو دي دا یې راوړل. ټیک شو؟ 4 مقامات بخاري کې دی او بیا ورپسې المطالب العالیه د ابن حجر پای کې دی. نو یو خدا شو. ښه اوس مونږه وایو چې دوباره هغه ځای ته لاړ شو. نو الفاظ ما ورکړي، زه یم چې الفاظ ورکم خو کذبه او متعمدا ورکم او دلته متباعده مرتبه ورکم، متباعده مرتبه او بحث وکم نو به ګورو چې دی راخلي که نه. او راوای خیستو کذب علی متعمدا. ټیک شو؟ دغسې زه وایم چې لفظ ولټئ خو مبعثره ولټئ. مبعثره یعنی کوم ځای کوم چې د الفاظ نو راوایړئ. نو اوس دی به راړئ که مخکې وروستوالی پکې چېرته نو دی به هغه ولټئ. خو داسې دې حدیث کې چونکې مخکې وروستوالی نشته او مرتب دی نو ځکه یې راواخیستل. ټیک ده؟ نو مبعثره چې دغه وي. بیا په بحث کې بحث صرفي کې دلته خو به مونږ لفظونه ورکړل، یعنی ډېر د حدیث الفاظ به نو محدود الفاظ به وسبو. تاسو د جزر کې وګورئ، مثلا زه لواسق او جزر کې وګورم دلته لفظ ما ورکو العلم. شو؟ او دا العلم ټکی لټومه یا صرف علم ورکوم نو لواسق دغه به ورسره راشي. لکه صرفي بیا علم. ټیک شو؟ علم لفظ مې ورکو او بحث مې وکړو نو دی به دا ولټئ لواسق سره. دا وګوره عین لام میم. جزر هم تقسیم کړی، ټوکړې کړی هم دی لکه علمني او علمني، علمه، العلم، راځه داسې. نو دا به ټول څه دی جزر او لواسقو سره به دی راغلی. ټیک ده؟ نو په دې سره هم تاسو لټول کولی شئ، یعنې بحث کولی شئ. بل بحث په جملو سره دی، یعنی چې د یوې جملې نه سیوا وي، یوې جملې نه اکثر من جملتین وي. د هغې دپاره څه طریقه ده چې دلته به راشي اضافه. دا اضافه دلته به ولیکئ لکه اکثر من جملتین دی. زه اوس دلته لیکل کومه مثلا ثمن دان نفسه دا مې ولیکل. نو دې کې کوم چې دغه دی مطابق جزر او وغیره دا تاسو کولی شئ. زه مطابق ګورم
متتالیه او مبعثره وغیره ترتیب هم هغه دی فیصد هم دغه دی تم بحث دا دی لټۍ راواړولو 24 ځایونو کې دی یعنی 24 مقامات دي ټیک شو اوس که ته وګورې نو اکثر من جملتین دي یعنی دا یې راواړولو شامله کې تا ورکولو مثلا دا ټوله جمله ورکړه هلته نو هلته به دا ترتیب و شامله کې چې مینس کې به داسې دا نقطې راغلي یا به کامه راغله یا به هسې کرښه راغله یا به فاصله راغله نو داسې جمله به یې هلته نه راخیستله هغه کتاب به یې بلکل متروک او دی دا شی نه کوي ګوره هلکه یې سوزان لري دا نقطې هم پکې راغلي دي خو سره د دې نه حدیث یې راخیستی ټیک ده دغسې یو ځای کې تفصیل دي نو هغه هم راغیستي دي په دې طریقه باندې تاسو بحث کولی شئ بل د بحث نه بحث د رواتو دی نو یو خو ما تاسو وی کله چې مونږ یو حدیث ولټو او دا حدیث راواړو مثلا لکه دلته دا حدیث دی دا مې راړولی دی نو دې ځای کې د دې رواتو حالات مونږ کتلی شو یعنې چې کوم راوي باندې مونږ کلیک کړو د هغه حالات څه دي اقوال د علماو د ده باره کې څه دي دلته دی راړی شیوخ یې څوک دي یا نه دي معلومات تفصیلي هغه دی دلته ذکر کړي ټیک ده سنې وفات او نسبت او طبقه او دا ټول ذکر کوي خو مونږ وایو چې روات ولټو روات لټولو دپاره روات دلته د دې اپلیکیشن یو خصوصیت دا هم چې په یک وخت ته په دې کې سلسله د سند هم لټولی شي دوه روات هم لټولی شي دریم لټولی شي څلور دا په نورو سافټویرو کې داسې نشته دا د خصوصیاتو کې لکه زه یو راوي لټوم مثلا نافع لټومه نافع چې نافع شته که نه زه د ده ترجمه ګورم بحث نو دی به نافع ماته راواړی نافع په نوم باندې څونه کسان دي ډېر شی دي زه پکې نافع مولاد ابن عمر وګورم چې شته که نه دا دی نافع مولاد ابن عمر شته ټیک شو دا نافع شو نو دا خو ماته یوه ترجمه راغله یعنی یوه ترجمه زه ویم چې په دې کې د یو راوي نه سیوا ولټوم د هغې طریقه به صحیح نو د هغې د لټولو طریقه دا دی چې اکثر من راوین ته به راشئ دلته خو موږ صرف یو راوي لټولو که نه د نافع باره کې مو حالات وکتل چې دا څوک دی او د ده باره کې علما څه وایي د علماو اقوال څه دي نو هغې راخیستي چې دا علما د ده باره کې 12 اقوال دي او دا مختصر اوس زه وایم چې د یو راوي نه سیوا ولټوم یعنې اکثر من راوین ولټوم مثلا دلته زه وایم چې نافع ولټوم نو نافع به اول معلوم کړم چې نافع څوک دی نافع دلته ډېر کسان دي زه لکه نافع مولاد ابن عمر یو مې دا ولټولو ټیک شو دا مې نو زه به اضافه نو دې ځای کې دا راوي راغی دې ځای کې به حذف ووهئ بل راوي به ولټئ بل راوي زه لټوم مثلا مالک لټوم نو بحث به ووي نو بحث کې به راشي چې مالک په نوم باندې خو ډېر دی ته کوم مالک وی نو زه ګورم مالک ابن انس چې شته پکې که نه مالک ابن انس ټیک شو زه دا ګورم نو دا به ورته څه کوي اضافه د دې دوو رواتو متعلق چې تاسو عرض کوئ نو دا چې په کوم ځای کې هم راغلی وي نا ټول به راواخلي یعنې مالک او نافع چې کوم ځای کې راغلی که یو ځای وي او که جدا جدا وي خو دی به راخلي ګوره نافع او مالک چرته به موجود وي دلته صرف نافع دی نو بل ځای کې مالک ابن انس به مې دا وګوره ورسره مالک هم شته په دې ځای کې ورسره مالک هم وکړه مالک ابن انس عن نافع عن ابن عمر او دلته
صرف نافع دی. نو د راوي روایتونه لټول، راوي روایتونه لټول د راوي په اعتبار سره دا هم په دې کې تاسو کولی شئ. که تاسو وایئ چې موږ سلسله ولټو د حدیث، څه ولټو؟ سلسله د حدیث ولټو، نو رواتو ته به راشئ او سند ته به راشئ. نو سند کې بیا تاسو چیرې سلسله لټولی شئ. لکه زه دلته همدغه سلسله لټوم نافع، نو بحث به ووهئ. دلته نه به نافع سلیکټ کړئ. نافع چې تاسو سلیکټ کړئ نو اولاد عبدالله ابن عمر اضافه. نو د دې نافع تلامیز به وګورئ. څه به وګورئ؟ تلامیز باندې به کلیک کړئ. نو دلته به راشئ. لکه زه د ده په تلامیزو کې چونکې تلامیز یې ډېر دي، زه ایوب دا لټوم. نو د ده اضافه به وکړم. نو دا د ده تلمیز دی. د دې نافع شیوخ ګورمه چې شیوخ یې څوک دي. د نافع په شیوخو کې زه یو شیخ هم سلیکټ کومه، عبدالله ابن عمر سلیکټ کومه. په دې سلسله چې کوم احادیث دي، یعنی ایوب عن نافع عن ابن عمر، زه دا لټوم تمام هغه احادیث چې په دې سلسله باندې راغلي وي. نو زه به عرض وکم. چې عرض مې وکړو نو په دې سلسله بخاري کې یو روایت دی، نافع نه ایوب نقل کوي او نافع د عبدالله ابن عمر. نو په دې سافټویر کې تاسو یعنی یو راوي هم لټولی شئ، د یو راوي نه سیوا هم لټولی شئ. مطلب دا دی چې د یو راوي روایات، د دوو رواتو روایات، یا د دې نه ډېر راویانو روایات دا لټولی شئ په یک وخت. او دا به تاسو ته چې کله تاسو تجمیع الطرق کوئ نو هلته به تاسو ته فایده درکوي. صحیح ده؟ د راوي روایات لټول. او بل یو سلسله مکمل لټول، په هغې باندې هم تاسو ته څه د روایت به راځي. لکه زه دلته یو سلسله بله لټوم چې دا شته که نشته. مثلا زه دلته ویمه چې زه سلسله ولټوم چې په دې سلسله روایت شته. دا به دې ځای نه بیا حذف کوي. ښه، حذف بټن دا ده. زه دلته مثلا لټومه بحث ابن حکیم، بحث به وکئ نو بحث راغی. نو دا به څه کوي؟ اضافه. په ده به کلیک کوئ او دلته به راشئ شیوخ. په شیوخو کې به تاسو وګورئ نو د ده په شیوخو کې به حکیم وي. دا دی حکیم ابن معاویه. نو اضافه به وکئ. بیا د ده په شیوخو کې معاویة بن حیدة شته، نو اضافه به وکئ. نو په دې سلسله چې کوم روایات دي زه دا لټوم. بحث ابن حکیم عن ابیه عن جده، زه دا لټوم. نو عرض به کوئ. نو په دې کې چې څومره روایات وي په دې سلسله به راوړي. 343 روایات دا یې راواخیستل. دا د اسانیدو په اعتبار څه دي. ټیک شو؟ اوکې، دا وګوره. یو بله سلسله ولټوم نو نور به هم ښه واضحه شي. لکه زه بله سلسله ورکړم د رواتو چې زه یم د دې روایت راشي. نو مثلا زه دلته راوي ورکوم سهیل ابن یا عبدالرحمن اضافه. د ده په شیوخو کې نو دی د خپل پلار نه روایت کوي، دا اضافه به وکړي. د علا په شیوخو کې به وګورئ نو عبدالله ابن عمر دی. څه دی؟ عبدالله ابن عمر دی. نو اضافه. نو سلسله سند دا شو. اوس به دا وګورئ، بحث به کوئ په دې سلسله چې کوم احادیث وي به راوالي. ترمذي کې روایت دی،
او الامر بالمعروف والنهي عن المنکر کې روایت دی. ټیک شو. نو په دې سلسله یې دا راواخیستو. یا لکه د دې عکس راخلم، علاء بن عبدالرحمن راخلم، نو هم دا به سلسله، یعنی حاصل د خبرې دا دی چې تاسو په دې کې علاء بن عبدالرحمن راغی اضافه د ده شیوخو، نو شیوخ به تاسو وګورئ په شیوخو کې څوک څوک دي، نو دی به راواړئ. عن ابيه دی روایت کوي، په دې باندې یو مستقله سلسله ده. د ده استاذ به وګورم چې څوک دی، نو ابو هریره دی، او دا مشهوره سلسله ده چې امام مسلم د ده نه روایت راخلي. عرض به کوم په دې باندې به روایت راشي چې هغه تاسو وګورئ 1190 دا تمام تر روایات دي، مالکی وغیرہ. صحیح مسلم نن چونکې روایت ډېر دي، د دې وجې نه صحیح بخاري کې نشته په دې سلسله باندې روایت راخیستی نه دی، شته دی نه. دا چونکې د مسلم په انفراد کې دی، د مسلم کې په دې روایت شته. عن ابيه عن ابي هريره. نو په دغه طریقه باندې تاسو په دې مکتبه کې احادیث راوړلی شئ، یعنی بحث صرفي د جملو د یوې لفظ او د یوې جملې په اعتبار سره، او دغسې د راوي په اعتبار سره، او د سلسله سند په اعتبار سره. صحیح شو.